ته څنګه پته ده چې په د چارسده کې را روان الیکشن دی په 10 اپریل باندې د اختر نه لس ورځې وروسته او په هغې باندې زمونږ چې کوم یو سینیر صحافي او جانه پهچانه صحافي چې په ریډیو دلبر کې هم او خیبر نیوز سره هم کار کوي علب خان شیرپو صاحب هغه دې حلقې ته ولاړ دی او دې کې اوس دې وخت کې موږ سره زمونږ یو ورور محمد شاه ورور ولاړ دی د نه به هم پوښتنه کوو چې علب خان شیرپو صاحب ولاړ دی د چې کوم کارکردګي ده د قوم سره د خپل د اپس کې ولاړ د دنیا زنانه را روانې دي د په خپل ولیدي د دې حواله سره چې بده یو څو خبرې د دې لبخان شیرپو باره کې کوي محمد شاه د را روان الیکشن ته په کم نظر ګوري چې یاره د 400 کې چې کوم ضمني الیکشن دی په 10 اپریل باندې د دې حواله سره ته په کم نظر دی دا بسم الله الرحمن الرحیم مر جرنالیست تاسو ډیره مننه د دې نه مخکې خو به وګورو خو دا الیکشن دا په خیبر پښتونخوا کې دا په درې ولکو باندې دی کوم چې کله د پاکستان تحریک انصاف حکومت د 13 په اپریل کې هغه ختم شو د بې باورۍ کوم تحریک هغه کامیاب شو هغې په نتیجه کې هغوی احتجاجاً استعفاګانې ورکړې په دغه احتجاجي کې چې کوم دی د چارسدي د مردان د مختلفو ځینو علاقو زموږ چې کوم د پاکستان تحریک انصاف امیانګانو هغوی هم استعفاګانې ورکړې او دغه استعفاګانې منظورې شولې نو په دې باندې یو پیره مخکې د په 14 اکتوبر باندې الیکشن شوی وو کم چې د پاکستان تحریک انصاف د چیرمن عمران خان او د مختلف د پی ډی ایم چې کوم امیدوار ایمل ولی خان د دوی د ترمنځ چې کوم دی مقابله شوی او په هغې کې عمران خان چې کوم دی په دغه سیټونو بریالی شوی خو په مقرره وخت کې هغه حلف د اسمبلۍ نه وانغېستو لهذا دغه سیټونه ډینوټیفای شو د دغې باندې الیکشن کمیشن اوس بیا چې کوم دی د الیکشن اعلان کړی د پولنګ اعلان یې کړی نو په هغې کې په 13 اپریل یې وله ورکړی دی چې په دغه کې به دغه پولنګ کېږي نو دا د خلکو ته دا معلوم و چې دا داسې الیکشن نه دا صرف د درې والکو الیکشن دی کوم چې عمران خان په کوم سیټونو پاس شوي و هغې بیا پرېښي د هغه الیکشن دی دویم دا چې علب خان شیرپو خو مونږ ورسره چې کوم تعلق دی نو زه د 2009 نه تقریبا زمو د هغه دغه شته دی بیا چې 2010 کې کوم سیلاب راغی او هغې کې خلکو ښه دغه کړو خو چونکې د علب خان شیرپو او ریډیو دلبر چې کوم کردار ادا کو نو ما ته نه ښکاري چې یاره هغه به چا ادا کړي او را روان وخت کې به څوک ادا کړي ډېر زیات کورونه خلکو له راشنې ورکولو کو دې باندې زه 2 غنټې خبرې وکړم نو دا خبرې به ختمې نه شي د علب خان چې د 400 دپاره کوم خدمت دی هغې لپاره فاونډیشن جوړ شو څونه غریبانانو ته چې کوم دی کورونه حواله شو څونه نکاحګانې چې کوم دی هغه د الله د رضا لپاره چې کوم دی وکړلې د جاخیز څونه دغه وکړو نو زه چې د علب خان دی باندې خو به چې ډېر وخت ولګي چې د علب خان دغه کارګردګي مونږ د خلکو ته بیانوو خو الیکشن چې را روان دی نو مونږ په 400 کې وکتل څونه امیانګان چې راغلي ده زموږ د یاد شو نو هر یو امینې بل امینې له لاره ورکړې ده د هغه چې څونه کرپشن په راسکه کړی دی که هغه څونه غبن کړی هغې د قوم ته نه دي را مخامخ کړي ځکه چې د هغوی مفادات شریکو چې کوم ځای کې مفادات شریکي بیا که هلته کې ته ډېر مخالف هم خو چې مفادات شریکي نو بیا ته د هغه خلاف نشي تللی نو په 400 کې که مونږ وکتل 400 همغه پسمنده ضلع پاتې ده نه پکې خاص ترقیاتي کار وشو نه پکې نوي سکولونه کالجونه جوړ شو او مطلب دا چې په دې درې او بیا په دې درې نیم څلور کاله کې خو بیخي سم ونه شو نو د علب خان شیرپو دا چې کوم الیکشن دی نو دا داسې نه دی چې خلک به څلور کاله او 10 کاله او 15 کاله لپاره وي به هر حال چې هر څونه وخت لپاره وي خو دا زموږ د طبقې نه دی زموږ د طبقې ورور دی تحریک لبیک نه ولاړ دی زموږ د طبقې نه دی دی به زموږ نه چېرته پټ شي خو دغه ته شیرپو کې کور دی او دلته کې چې کوم دی په سړک باندې چې کوم دی روزانه ځي راځي خلک یې ویني خلکو سره میلاویږي د خلکو په غم خاده کې شرکت کوي د خلکو چې کومه ستونزه هم راغلې ده نو علب خان شیرپو هغه برملا بیا وروسته دا سوچ یې ما هغه وخت کې نه دی کړی چې یاره دې نه به څه لانجه جوړېږي او څه به کېږي خو هغه قوم سره اواز یې اوچت کړی بیا چې وروسته هر څه شوي دي خو مطلب نو دغه لپاره علب خان شیرپو د قومي اسمبلۍ امیدوار دی او کرین یې نښه ده نو دا د کوم 30 اپریل باندې کوم الیکشن دی نو په دې باندې زه د 400 ډېرو غیرتمندو پښتنو خویندو میندو ته دغه خواست کوم چې روزې دغه د خانزم او د سرمایه‌دارۍ دغه نظام ختم کړي دغه بوت مات کړي او دا خپل رور چې کوم ولاړ دی علب خان شیرپو د
الیکشن دغه موقع ورکړو چې موږ یې دغلته ولګو نو دا وایم چې د خلکو په دې چارسده باندې د څونه خلکو ایم این اګان تېر شوي په هغې کې به د ده دا دور چې کوم دی دا یو بل شانتي وي دا بل شانتي وي. بالکل ګرانو کتونکو تاسو دا خبرې واورېدې خو صرف هغې قوم پرست خلکو ته هم وایم چې د هغې مطلب دا د خپل کسان کینډیډیټ نه دی ولاړ په دې چارسده باندې نو هغوی ته صرف د دې ویډیو په وساطت سره د میډیا په وساطت سره صرف خواست کو چې دې پیرې له الف خان شیرپو بلکې کرین له خپل اوټ قیمتي ورکې او انشاءالله د دغه قومي اسمبلی امیدوار کې دا لږ ټایم دی میاشتې دوه دي خو صرف او صرف د قوم پرست پاټو ته ویم او دغلته خویندو میندو وروڼو شازلمو ته وایو چې یاره را روان په 10 اپریل باندې چې کوم د چارسدې د ان 24 الیکشن دی ضمني په دې کې خپل رور الف خان شیرپو له د مټې مضبوطې کې او انشاءالله ډېرې تورسرو ډېر کمزور خلکو سره والله چې د روجې په خولې باندې دې کې بالکل حقیقت دروغ نشته چې دې کې الف خان شیرپو ډېر مرسته وکړې خلکو سره او څه ناسې ورکړل دغه چې کوم مشران زموږ تېر شوي هغوی باندې موږ ټکونه نه چلو هغوی به هم دې قوم له څه کړي خو دا د 2-3 ورځو الیکشن دی او ښه قام پرستو ګوندونو ته وایو د هغوی مشرانو ته ورکرانو ته وایو چې د دې پیرې لا په 10 اپریل باندې د الف خان شیرپو کامیاب کړه دا کامیابي دا ستاسو کامیاب په اخره کې زه تاسو نه اجازه غواړم چې په 30 اپریل باندې په ان 24 باندې الف خان شیرپو زمونږ رور ولاړ دی او تاسو ټول قام پرستو وروڼو ته د چارسدي چې څومره خلک دی هغوی ته خواست کوو چې را روان په 30 اپریل باندې خپل رور الف خان شیرپو له اوټ ورکوي او په کرین باندې خپل مخ ور ولګوي. په اخره نه د دې شعر په اجازه باندې خپل اجازت غواړم چې تیروي خو ژوندون ځان د پاره هر څوک تیروي خو ژوندون ځان د پاره هر څوک جون هغه دی چې د بل خدمت کې تیر شي. ډېره